حافظ ابن حجر په خپله فرمایي لیکلی دي، و امام بخاري وایي چې ما کله یو شواروز په 2 بادامو په 3 بادامو گزاره کړې. نو 2 بادامو باندې څوک گزاره کولی شي؟ زمونږ ملایان صاحبان په 2 ډوډو گزاره نه کوي، نو په 2 بادامو به څنګه گزاره وکړي؟ د په دارالعلوم نعمانیه کې د فنونو مدرس هم یو وخت کې د هغې محتمم مولانا روح الله صاحب، الله دې په قبر انوار نازل کړي. نو ما پسې هلک راولېږي ته راشه چې د ورغلم مدرسه کې طالبان دی رو 2 ډوډۍ یو طالب له مقرر وي او ترکاري مو وه. نو طالبانو چیټ لیکلی و چې یا 3 کا او یا درنې کا، یا 3 کا او یا درنې کا. و د ظالم بچو 3 ډوډۍ زه خو نیمه نشم خوړی. نو مونږه نو ما محتمم صاحب ته ویم دا 3 چې دي وتر دي، یا 1 کا او یا 3 کا ورسره دا 2 به ته کټ کې د منځه وایي په 2 نه کوي ته پکې 1 یادی. وایي دا 3 کا خدای راوسترل. حاصل دا دی شکر دی زمونږ په تعالی خو هغې سې دغه کوله ده خوشطبي کوله، ورنه زمونږ په مولیانو طالبانو کې هم قسم دی ګوره اخلاص دی. تاسو وینئ ستاسو محتمم صاحب یو خدای پاک د دې مدرسې د خدمت په برکت دا د علم ور نصیب صوفي سړی هم دی الحمدلله او مخلص دی او څونه ښکلې مدرسه د هلکانو جنکو چلی. او مولانا صاحب خو ما ته معلوم دی او مخلص انسان دی. دا نور مدرسین په 5,000 6,000 10,000 12 ډېره لویه تنخوا چې شي د شیخ الحدیث 1,000 دي شي په 1,000 ګزاره د چا کېږي؟ نن په معمولي چپړاسي په سکول کې 15,000 تنخوا ده او بیا هم پې ګزاره نه کېږي. او زمونږ د علماء الحمدلله زه خو دا وایم چې زمونږ څومره مدرسین علما دي که حافظان او قاریان ولې نه دي الحمدلله په ټولو کې اخلاص دی او دا د هغې د اخلاص برکت دی چې د قرآن و سنت خدمت کوي. نو امام بخاري خو یو اخلاص ډېر خو زه چې کوم مقصدي خبره کوم د دې موقع په مناسبت هغه ده چې د مور دعاګانې دي ورسره. داسې مور هغه دعاګانې څه دي دې ماشوم چې په سترګو ړوند شوی نو مور به الله ته سوال کوم چې یا الله زما کوم بچی قابل بچی دی او ما نیت کړی چې د حضور پاک د حدیث و علم پې کوم نو خدای په سترګو دې ړوند که دا به څنګه علم کوي؟ نو حافظ لیکلی دی چې بکت وابتهلت الله ډېرې وجړل او الله ته زاري وکړه فرأت فی المنام سیدنا ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولید او ته وی ولې جاړې؟ وی دقسې هوښیار قابل بچی دی او ما نیت کړی چې د حضور پاک د حدیث و علم پې کوم نو په سترګو ړوند دی. نو فبشرها نو هغه وله زیری ورکړه چې الله ستا د زوی نه بصیر بینا جوړ کړی دی. نو چې دی راویښ کوي کته نو په سترګو خدای جوړ کړی او د مخکې نه نظر تیز و. نو دا طالبان اکثر په موږ سوال کوي وی تا ته څه پته وه چې نظر یې تیز و تا ولې چک کړی و څه او که نه هلته کې مشینونه خو هم نو ما سره دلیل دی. دلیل دا چې د یو کتاب لیکلی دی تاریخ کبیر د امام بخاري د کتاب دی په 100 جلدونو کې دی. نو دی وایي وی دا کتاب ما د شپې د سپومۍ رڼا ته لیکلی یا د شپې د سپومۍ رڼا ته لیکي دا دلالت ورکوي په دې خبره چې نظر یې تیز. نو د مور یو دا دعا شو. بیا مور د په خپل کلي کې علم حاصل که دی د 12 کالو چې یو لوی عالم و د په کلي کې د هغه په یو سند اعتراض کړی وخت کم دی درته نشم ویل. بیا مور ځان سره بوته مکې ته حج د بیت الله نه چېرته مکه و چېرته ازبکستان په زرګاو کیلومیټره مزل او بیا به نه پلین کوچ و هغه زمانه کې او نه څه بل څه شی. ای خدای دا به څه کېږي؟ مور ورته بچې پرېږدم دی دلته د حضور پاک حدیث وله حدیث دلته دی چې زده کې خو یارېږم در باندې بچې چې ته څوک دې ګډ وډ نه کړي غلط مجلس کې کېننې علم پاتې نه شي څوک دې ونه تختی هلکان به یې تختول او خرڅول به وي دا مې غلام دی. دی وایي مورې بس دعا راپسې که نو مورې د بیت الله په مخ کې الله ته ډېر وجړل داسې سلګۍ غواړې چې بچې ته د علم وکړې او بیا راشې چې زه به جمده یم ستا دا مخ به ووینم او که بیا به ونه وینم چپ به یې که ښکل به یې که په دې مخ باندې حفاظت کې
مورې مه خفه کېږه، زه خدای به مې ملي او مورې دلته خدای د بیبي هاجرې او د اسماعیل علیه السلام حفاظت کړی، زما به م الله کوي. دا د مور اخلاص دی. نن به د امام بخاري د مور په قبر کې څومره لویه مرتبه وي چې داسې یو بچی ته خدای پیدا کړ چې هغه یو د دین ګل د دین رڼا وه، نورو د دین او د غارو د دین د رسول الله مبارک د حدیثو داسې یو نور ته خدای پیدا کړ. هغه به څومره مرتبه. د دې وجې نه زما وروڼو ګورې ټول چل په مور کې دی. یو ښځه چې نیکه یو جنۍ ټول کور به نیکي، بچي نو به خدای عالمان جوړوي، او که ښځه بې الماظې کور کې او بې برکتي وي. نو زه تاسو ټولو ته دا یو اپیل کومه چې مهرباني وکړئ خپلې لوڼه خپلې خویندې دا هم په دې مدرسه کې داخلې کړئ، خپل بچي هم په دې مدرسه کې داخل کړئ چې دین زده کړي، قرآن زده کړي، شریعت زده کړي، د پیغمبر مبارک حدیث زده کړي، مونځ به زده کړي. ګورې زنانه له سم مونځ هم نه ورځي، تلاوت هم غلط کوي. نو دا مهرباني وکړئ د پردې او د بورقې لحاظ کوئ. دا څلور شرطونه دغه لیکلي دي ابن عابدین شامي په شامي کې د ښځو د علم د حاصلولو دپاره. یو به پرده کې ځي، او که ځای لرې ځي رحم محرم به بوځي، او دا خو نږدې ځای دی یوازې هم تللی شي. خیر په لاره به څه فتنه نه وي، او هلته به مخلوط طالب دی، هلک سړی به نه. او زه ورسره پنځم یو بل شرط پرېږدم، زه موبایل وله مه ورکوئ. څلور هغه دي چې ابن عابدین شامي لیکلي دي، او زه ورسره بل شرط پرېږدم چې موبایل وله مه ورکوئ. شکر دی دا ګوره دین به زده کړي، قرآن به زده کړي، شریعت به زده کړي، تجوید به زده کړي. یو ښځه چې دینداره شوه، یوه ښځه په کور کې دننه د دې د غېږه خو د بچو لومبۍ مدرسه ده. نو د دې په غېږه کې چې څومره بچي بیا پیدا کېږي لویېږي، هغې نه به خدای حافظان عالمان جوړوي. او چې ښځه بېدینه ده، د اکثر په درس کې ویم دینداره ښځه جنت دی، او بېدینه ښځه دوزخ دی. دوزخ د خاوند حق نه پېژني، ستر پرده نه پېژني، چا نه پکار دی او چا نه. د بچو حقوق نه پېژني، هغه به دغه پېژني چې وخوره اوس که واغونده او بس خاوند له خدمت وکړه. یوازې دا څیزونه خو نه دی. څنګه چې مونځ کوو، نفل کوو، نفلي روجې نیسو، حج ته ځو، ځان پوهیو، حلال حرام پېژنو، ښځه به هم پېژني که نه. ښځه به په کور کې دننه د خاوند سره څه سلوک تېروي، د بچو سره به څه تېروي، د هغه خپلو کور کې دننه زنانو سره به یې څه ژوند دي، د چا پې فرض حق دی، د چا واجب، د چا مستحب، په کومه طریقه به حقوق پوره کوي. دا خو لوی کتاب دی د ښځو. هر باب کې د کتاب طهارت نه ونیسه تر د معاملات او اخلاقیاتو پورې. طهارت دی که صلات، عبادات، حج، ټولو کې د ښځو ځان له بابونه دي. معاملاتو کې قسم دی، په بیع شراء کې د ښځو بابونه دي. په ذبحه کې ذبحه امام بخاري رحمت الله علیه په خپل کتاب کې نه باب ذبیحة المرأة باب یې ښی چې دی به دا به چرګ حلالوي، څنګه به حلالوي، دا ښځه به ګډه حلالوي، څنګه به حلالوي. دا ټول اصول مونږ ته خو د اخلاقیاتو کې ګوره، کتاب الادب کې وګوره، باب قوله عز وجل په امام بخاري رحمت الله علیه وبالوالدین احسانا ځان له بابونه یې ښودلي په هر کتاب کې. نو زما وروڼو تاسو ته دا یو درخواست دی، ګوره ډاکټر صاحب مولانا محمد عمر صاحب درته مدرسه جوړه کړې، او ښکلې علما دي شیوخ ماشاءالله. تاسو علما نه خو زه قربانېږم، زمونږ خفه کېږو به نه، د خپلو مولیانو غیبت نه کوم، خو زمونږ مولیانو پټکي غورځولي، زمونږ د احادیثو استادانو پټکي غورځولي. تاسو خو شکر الحمدلله ښکلې صالحان عالمان دینداره صوفیان تسبو والا نیکان پاکان عالمان، خدای د دقې عالمانو د علم برکتو چې خدای افغانستان درته آزاد کړي، دا خو ټول د دعاګانو برکتو. نو داسې ښکلې عالمان خدای درکړي دي دینداره او صالحه دینه به فایده اخلئ. تاسو به خپل بچیم داخلوئ په دې مدرسه کې، یو بچی نن نه فیصله وکړئ چې قرآن او د پیغمبر حدیثو ته وقف کړئ، نن نه فیصله وکړئ، او خپلې خویندې لوڼه دا په مدرسه کې داخله کې، پرده کې به راځي، بورقه کې به راځي، پړونې کې دا ضرور دی.
او دنه بخپل سبق وي استاد که د بهر نه ورته ثابته کوي نو کولی شي دا اوس تقریر کوم هغوی اوري هلته به اختلاط نه لکان او جنکې او شکر د فتنه شته دی نه الحمدلله او نږدې ځای دی د خپلو کارونو لم زنانه یو بل کره ځي راځي نو دا دومره اوږد سفر نه دی چې د ذی رحم محرم ضرورت یې ورته نو دا به کوی د امام بخاري مور ته وګورئ د ده نه دا